منكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دا کمی ورځې شپې چې زمونږه روانې دي چې هغې ته عشر ذوالحجه ویلې کېږي. د ذوالحجې د میاشتې 10 ورځې او 10 شپې د هغې په فضیلت باندې په تېره جمعه باندې موږ خبره کړې وه او په دغې ورځو شپو کې د اعمالو د فضیلت په باره کې خبره شوې وه چې عمل پکې څومره غوره دی او خصوصي طور باندې بیا د یوم عرفه چې د عرفې د روژې په باره کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي احتسب علی الله یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده چې زه امید ساتم او زما قوي امید دی چې الله رب العالمین د عرفې په روژه باندې 2 کاله ګناهونه معاف کړي. یو کال مخکینی ګناهونه او یو کال را روان کال ګناهونه الله رب العالمین په دې باندې معاف کړي. زمونږه د دې بری صغیر پاک وهند علماء هم او د عام مسلمانانو مزاج کې ګرمي ډیره زیاته ده. تند مزاج یو مونږه او هغه تند مزاج او هغه ګرمۍ نقصان دا کړی دی چې عام طور باندې زمونږه څومره فقهي مسلې دي نو په هغې کې اسیم د علماء کرامو اختلاف موجود دی. علماء کرامو اختلاف اکثر مسلو کې دی، حتی دا چې د مونځ په ټولو کیفیاتو کې اختلاف دی چې لاس په سړی دلته وړي او که نه لاس په سړی داسې کوي او که نه لاس په مکمل داسې کوي، په دې کې اختلاف موجود دی. خو د دې مطلب خو دا نه دی چې موږ به د لاس اړوچته ونو یا د مونځ په دې کیفیاتو کې چې هره سړی به علی صدر لاس پږدي که تحت صدر پږدي او که تحت سره پږدي، دې کې اختلاف موجود دی. حتی چې امین په قلاره ویلو، په تیزه باندې ویلو، فاتحه ویلو، فاتحه نه ویل، یعنی دا اختلافات خو شته دی. مونځ په دې کیفیاتو کې موجود دی. دغه شانې د مونځونو په دې اوقاتو کې اختلاف موجود دی. مختلف مسائل داسې دي چې په هغې کې د ائمو، د علماو، بلکې د صحابه کرامو د زمانې نه اختلاف موجود دی. دې خبر باندې ځان پوهول غواړي چې د اختلافات زموږ شیخ محترم حضرت شیخ صاحب حق صاحب رحمت الله علیه هغه به دا خبره کوله چې بعضې خلک وایي چې موږ د اختلاف ختمو، راځئ را جمع کېږو د اختلاف به ختم کړو، چې دا مونځ هم په یو طریقه باندې کوو، دا روژه هم په یو طریقه باندې نیسو او دا حج هم په یو طریقه باندې کوو، دا ټول هر څه اختلاف به ختم کړو. زموږ شیخ صاحب محترم به یو خبره کوله چې کم اختلاف د عهد الصحابه نه او د عهد التابعین نه، یعنی د صحابو د زمانې نه د تابعینو د زمانې نه کوم اختلاف روان دی، نو ما او تا به یو ټکی وایو، ما او تا کوم کوجاګان یو چې موږ به راولګو د اختلاف به ختم کړو، نشي ختمېدلی. ویل اختلاف ختمول نه کېږي، خو اختلاف به کمو موږ ویل. دا ډېره ښکلې خبره یې کوله، اختلاف به کمو. نو کمیږي دا چې داسې خبره دی امت ته وکړه چې دا کم مسائل زمونږ په دې امت کې اختلافي دي، نو داسې ورته ووایه چې په خپل باندې عمل کوه، په خپل رای باندې، او د بل رای احترام کوه. خبره ختمه شوله. لکه د هغې نه دا مسله وکړه نه، دا یو پرون دا بحث شروع دی چې د عرفې دا روژه پرون د جمعرات په ورځ باندې ټیک وه او که نن ټیک ده. نو چا چې پرون نیولې ده هغه په نن والا پسې خاندي چېرې تاسو د اختر په ورځ روژه کړې ده، او چا چې نن نیول ده وایي پرون روژه نه ده شوې. دا کم سوچ دی، نو د دې سوچ یو قسم نفي پکار دی چې دا سوچ غلط دی. داسې مه وایه چاته که چا پرون روژه نیولې ده نو هغه دې په خپله باندې خوشحاله شي، په غیره دې عمل وکړي، خو چې نن یو سړی روژه دی هغې دې په زړه کې احترام جذبه ولري، دا دین دی. یا یو سړی نن روژه دی، نن د عرفې ورځ ده، د عرفې روژه نن نیولې ده،
نو دا دې په دې باندې عمل وکړي، په دې خوشاله شي. خو پرون چې چا روژه نیولې ده د هغې دپاره دې په زړه کې احترام وساتي. دقې ته شریعت وایي، دا مزاج د شریعت دی. دا زما او ستا چې کوم مزاج دی چېره په دې مسلو کې خامخا پرون روژه نه کېږي او نن روژه نه کېږي. سارې نن ما دا فیسبوک چې کولاو کړو نو دا پوسټونه ډېر زیات دي. چېره څنګه چلې پرون چې چا روژه نیول نن څاروي حلال کړي دي که نه دي حلال کړي، او قرباني وکړه او که نشته، اختر منځ یې کړی دی او که نه دی کړی، د بحث روان و که نه. زمونږ د دې بر صغیر پاک وهین یعنې د هندوستان، پاکستان، افغانستان دا ملکونو دا لږ وزګار ډېر زیات دي، دا ډېر وزګار دي. او دا ټول مفتیان دي او ټول علما دي او ټول شیوخ القرآن دي او ټول شیوخ الحدیث دي او ډېر زیات علم ورسره دی او دا علم ورسره ډېر شوی دی. نو چې علم پرې ډېر شوی دی نو بیا په هر مسله کې خپل رای دوی لري. په دې وجه باندې خبره دا ده چې زمونږ په ډېرو مسلو کې اختلاف شته، خو دا اختلاف به موږ سبب د افتراق نه جوړو چې په دې باندې موږ دا امت جدا کړو، دوه ځای کړو. نو بدقسمتي دا ده چې هغه د فضیلت دا ورځې موږ د یو بل سره په ضد کې او په عناد کې او په افتراق کې او په غیبتونو کې په بهتانونو کې به دې کې تېرې کړلې. دا ورځې الله د عمل دپاره لګلې وي، په دې کې عمل بهتر دی. او موږ راولګېدو په خپله باندې عمل اړو ونه کړو، ما اړو نه پرون روژه ونیوله نه مې نن ونیوله. دغه شان زما په شان ډېر مسلمانان وروڼو به یې نه پرون نیول ده نه نن نیول ده، خو دې ته ډېر وزګار دی چې دا د امت په منځ کې افتراق ډېر زیات جوړ کړي. دا نقصان کوي، دې زموږ معاشره خرابه کړله. او نور چې اختلاف د صحابو د زمانې نه شروع دی، نو بس بیا د هغې په باره کې موږ وایو چې په کومه رای باندې ته عمل کوو نو الله به دله اجر درکوي. په دې خبره ځان پوهه کړي، کم از کم چې زموږ د دې جومات د مقتدیان دا په دې خبرو کم از کم پوهېږي که نه، په دې خو چا سره نه الجاوېږي. اختلافي مسله کې چې د صحابو زمانې اختلاف را روان دی، تابعینو زمانې اختلاف را روان دی، د تبع التابعین زمانې نه روان دی، د ائمه دین په منځ کې اختلاف چې د کومې زمانې نه را روان دی، دا ختمیږي نه. بس په یو باندې عمل کوو، د بلې په باره کې د احترام سوچ فکر کوه. لکه دا مسله ته زه وایم دا د عرفې د ورځې دا مسله چې ده که نه، دا اختلاف د صحابو د زمانې نه دی. ګورې ها د تابعینو زمانې نه هم نه دی، د صحابو د زمانې اختلاف دی. چې کوم بلاد بعیده دي، بلاد بعیده معنا یو سعودي عرب دی او یو پاکستان دی، یا امریکا دی او پاکستان دی، انګلینډ دی او پاکستان افغانستان دی، ته بلاد بعیده او یا بلاد قریبه دي، نږدې بلاد بعیده. کوم چې بلاد بعیده دي، بلاد بعیده هغې ته و چې د هغې ټیمونه دی بل مختلف وي، بس دا خبره ده. ټایمنګ چې د هغې دی بل مختلف دی. نو د هغې په باره کې د پخوا زمانې دا اختلاف دی چېرې د هر بلدې دپاره او د هر ښار دپاره رؤیت یو دی او که جدا جدا دي. یعنې یو مسله دا ده چې په دنیا کې په یو ځای کې کله میاشت ښکاره شوله نو ټوله دنیا به په هغې بس ورپسې شي او د هغې مطابق به خپل عمل شروع کړي. یو رایې داره د امت. دویمه دا ده چې نه، د هر ښار دپاره او د هر ملک دپاره او د هر وطن دپاره خپل خپل رؤیت دی، او چې په کوم ځای کې چا میاشت ولیدله د هغې مطابق په خپل اعمال به کوي. زمونږ هم دا دویمه رایې خوښه ده چې د هر امت دپاره او د هر قوم دپاره او د هر وطن دپاره د هر بلد دپاره ځان له ځانه رؤیت دی. دا تحقیق هم خوښ دی. او دا اختلاف ما ویل دا د صحابو د زمانې نه و. مثال په طور باندې صحیح مسلم کې دا حدیث موجود دی، حدیثو کتاب دی. د عبدالله ابن عباس یو غلام دی، قریب په نوم باندې، قریب مولا د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، شام ته تللی و د مدینې نه شام ته. او په هغه زمانه کې په شام کې د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه حکومت و. شام کې د هغه حکومت لاړو او یعنی په شعبان کې تللی دی، په شعبان کې په آخر ورځو کې، بیا په رمضان کې اختر ته نږدې میاشت ته واپس راغی د شام نه. چې کله راغی قریب عبدالله ابن عباس ته تپوس وکړو چې تاسو په شام کې میاشت په کوم ورځ باندې لیدلې وه؟ یعنی د جمعې په شپه هم لیدلې وه او که د جمعې په ورځ باندې د هفتې په شپه تاسو میاشت لیدلې وه. دا تپوس دې وکړو. شام کې میاشت د جمعې په شپه لیدلې وه، د جمعرات په ورځ باندې، او که تاسو د خالی په شپه د هفتې په شپه د جمعې په ورځ باندې لیدلې وه. نو هغه ورته ویل چې موږ خو په شام کې د جمعرات په ورځ باندې د جمعې په شپه باندې میاشت لیدلې وه. او عبدالله ابن عباس وایي چې نه، موږ خو د جمعې په ورځ باندې د هفتې په شپه لیدلې ده. نو ظاهره خبره ده چې د شام خلکو یو ورځ روژه مخکې نیولې ده، او د سعودي خلکو او د مدینې خلکو روژه یو ورځ پس نیولې ده. دا حدیث مطلب دی. بل دا چې دا قریب چې د حضرت عبدالله ابن عباس کم شاګرد دی، نو ظاهره خبره ده هغه یو ورځ مخکې روژه نیول ده، مولا یې وروسته نیولې ده.
اوس به اختر په یو ورځ باندې کیږي او کنه جدا جدا به کیږي. قریب به د شام والا سره اختر کوي او که د مدینه والا سره اختر کوي. د خبر ځان پوهیږي چې کوم خبر زکول غواړم. عبد الله ابن عباس ورته و چې ټیک د چې تاسو په شام کې میاش د جمعې په شپه باندې د جمعرات په ورځ لیدلې ده او ستا به روجې مخکې پوره کیږي او زمونږ به روجې وروسته پوره کیږي خو ته به اختر زمونږ سه یو شانې کې. د هغوی ځان له رؤیت دی او زمونږ ځان له رؤیت دی. په دې وجه باندې حدیث دی. ګورئ دا ترمذي کې حدیث دی. امام ترمذي رحمه الله وایي دا حدیث حسن صحیح دی، صحیح حدیث دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون. چې په کوم یعنی په یو علاقه کې چې ټول خلک روزه دي ته هم روزه کیږي او چې ټول خلک اختر کې ته اختر کې. دا مسله د شریعت مسله ده. یو ځای تراله دا سعودي عرب ول اکثر په سعودي عرب کې هغه چې راشي روز روزه مخکې نیولي وړو کې اختر لراشي اکثر یا غټ اختر لراشي. جګړه اختر لراشي نو دلته خو اختر سبا ده او سعودي ولا وای چې نه ما خو قسم کړی دی ما خو ته میاش مخې لیدلې و زبنن قرباني کوم غلط کار کې نه بکې دسی. او یادار چې هغه ذکر روزه مخکې نیولې و چې وړو کې اختر لراله او دلته کې روزه ده ته وینا زب اختر کوم. نبی صلی الله علیه وسلم فرماینا الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون. مطلب دا دی چې کله په یو ځای کې اختر دی ته اختر کې چې کله روزه ته روزه کې. او دا خبره عبد الله ابن عباس فرمایي هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم. د ځان نه کوما هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شان حکم ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړو. دا رسول الله حکم دی. دا رسول الله حکم دی. په دې بنیاد باندې د اختلافي مسلو زموږ نقصان دا وکړو چې زمونږ نه اعمال پاتې کړل. بهر تقدیر الله تعالی دې زمونږ د امت پوهیږي او ټول عمر نه پوهیږي بس ځان په سادهګانو کې چولې دي په غټو غټو مسلو باندې پوهیږي خو د شریعت پر کوټو مسلو باندې نه پوهیږي ځکه ځان په دې باندې نه پوهیږي. نو الله دې موږ په دې باندې پوهیږي. د دې ورځو اعمال چې کوم اعمال دي ځکه پاکستان کې نن یو متاسع دی او نن د عرفه ورځ ده او سحر د مانځنه پس منګه تکبیرات د تشریق شروع کړي دي. تکبیرات العیدین و تهموی دا پړو کې اختر کې جایز دي او په غټ اختر کې خویل واجب دي. لہذا نن د سحر نه چې کوم تکبیرات شروع شوي دي چې الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرات د ساری د مانځنه شروع شوي دي او دا به د 14 ورځې پورې د 14 ورځې پورې د مازیګر د مانځ پورې به دا تکبیرات بوایو. نهما لسما یو لسما دولسما دا څلور ورځې به کامل شل منځونه دادي او د 14 ورځې پسې بیا 3 منځونه دي. دا 3 منځونه جوړیږي په دې کې به تکبیرات منغوایو. لہذا چې زمونږه دا یو طریقه وي او دې ته زمونږ توجه وي چې موږ تکبیرات وایو دا د دې ورځو اعمال دي او ډېر لوی ثواب پکې دی. او طریقې دا چې کله منځ وشینو کم چې نارینه دي هغه به په اوچت आवाज باندې وایي اوچت आवाज باندې چې دا ټول خلک یې اوري. په دې جماعت کې به داسې یو شور به جوړیږي یو داسې یو گوج به جوړیږي. دا طریقه ده چې قبل پر زه ویما او زما د نږدې ملګری نه هیر نو چې زه په تیزه د تبوریات شي یادا چې مونږ وایو او بهر د دکاندارانو نه هیر دي په دې لار باندې څوک روان دي راغوي نه هیر دي زنانه روان دي ماشومان روان دي نو داغوی نه بهيري زمنګ نه به یاد کی زمنګ نه به یاد کی نو هغه به مو وای. دا طریقه ده. البته زنانه چې دینو زنانه به پوچت आवाज باندې نه وای. که زنانه چرته منزل راغلی زنانه خو جماعت ترات لشي منزله پابندي خو نشته ده. وکړه پردي نظامی چون کې زمنګ په دې جماعتونو کې د زنانو ځان تنظیم نه کیږي د پردي تنظیم نه کیږي نو جماعت له ناراضي جایز دي. البته منځ په کور کې غوړه ده په خبر ځان په ول غواړي ګوره جماعت ته زنانه وسمرات لشي مخکمرات لشي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. دا الله دا وینځي د جماعتونو ممنه کوي منګه منه کول نه شو ګوره. یو ډېر لوی عالم ولې نه دی خو هغه خزو ته دانش ویلې چې مرزي جماعت ته. البته دا ورته و چې تاسو منځ په کور کې غوړه ده. صلاتها فی بیتها افضل من صلاتها فی مسجدها. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خزه په کور کې منځ کوي د جماعت د مون نه غوړه مونږ دی. دا خبر نبی علیہ السلام په مدینه کې کړې و او په مدینه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ په کوم ځای کې کوم مسجد نبوي کې او په مسجد نبوي کې یو موږ په 1000 باندې دی یو موږ په 1000 باندې دی او په حرم شریف کې په 1 लाख باندې دی او د دغه فضیلت باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله خزا په کور کې موږ کې نو هغه د مسجد نبوي او د حرم د مونږ د کور د موږ غوړه دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي
نو چې د مسجد نبوي د مونږ د هغې مونځ په کور کې غوره ده، نو د حاجیاباد جومات دی، د تیمرګرې دی، د بلامبټ دی، د بل ځای د بل ځای د پاکستان هندوستان دغه جوماتونو خو یقینا د هغې په کور کې مونځ غوره دی. او بیا نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې په کور کې بیا د کور په مخدع کې د کور په ګوټ کې په یو ځان له کمره کې مونځ کوي، او دا مزید غوره دی چې دا په کور کې په بار صحن کې مونځ کوي. زنانه طریقه هم داره چې دا په کور کې دننه به مونځ کوي، په ګوټ کې به مونځ کوي، کمره کې به دننه مونځ کوي، برنډه کې به هم نه کوي چې خلک ورته ګوري، ځکه دا ټول عورت دی، پرده ده، په ستر کې، په حیا کې او په عزت کې به دا مونځ کوي. دا مسله د دین مسله ده. لہذا زنانه په قلاره باندې وي او نارینه به په دې زبانه. په دې وجه باندې کوم د امین مسله چې کومه ده، امین مسأله التامین چې موږ په جهر باندې وایو که په قلاره به وایو، نو احناف خو د سر د تامین قایل چې په قلاره به وایو، لیکن شوافع او حنابلہ دی خو د جهر بالتامین قایل دي چې کله امام ولدوال نوې شاته به خلک امین په دې زبانه وایي، امام به په دې وایي. نو پاغي کوم د امامان وایي چې په دې زبانه صرف دا سړی به وایي، خزه په دې زبانه امین نه وایي، خزه به نه وایي، د خزه لپاره امین په دې نشته، خزه په قلاره باندې وایي، سړی په دې زبانه وایي. دا مسله ده. حتی چې کله امام په یو مسله کې خطا شي، کې دې شي امام دې کله داغه موږ کې خطا شي، نشاته کله مقتدیانو ته پته ولګي، نو زنانه ولاړ دي، نارینه ولاړ دي، نارینه به څنګه فتح ورکوي او زنانه به څنګه ورکوي. نبی علیہ السلام فرمایي التسبیح للرجال والتسبیق للنساء. سړی به وي سبحان الله سبحان الله سبحان الله به وي. د سبحان الله مطلب بدای کړي امام په دین باندې پويږي، دا به پوه شي چې غالبا زمانه غلطي شوې ده. خو که امام په دې پويږي نه چې سبحان الله خلق په سبا نه وي، بیا هم مسله بورانیږي. په دې وجه باندې امام به سړی وي چې د مونږ په مسلو باندې پويږي. خو خزه به سبحان الله نه وي، خزه به سکی دا سید پړق په لاس وګړي ته تسبیح وي. د دې لاس په دې ظاهر باندې با د دې را باطن وي، په دې باطن د ظاهر په دې زبانه دا پړق به وي، دا سي پړق لاس په پړو پړقي جو پړقي. امام ته پته ولګي چې غالبا زمانه څه غلطي شوې ده. ولی خزه په دې زبانه امین نه وي، خزه په دې زبانه خبري نه کوي، خزه په دې تکبیرات نه وي. دا مسله ده. نو تاسو څه خیال لرئ چې خزه په دې تکبیرات نشي ویلې، امین په دې نشي ویلې، ها؟ او دارنګه امام له پته زبانه فتح نشي ورکولای، نو دا په سټیجونو باندې به تقریرونه بیا کولی شي، په دې بازارونو کې بیا ګرځېدی شي، او په دې لارو کوڅو کې به داسې ګرځي راګرځي. او نن سبا دی بعضې ښځو ځان شرمولی دی او فیسبوک باندې هغوی لګیا یو خلکو د درسونه هم کوي. ته به سړي ختم شول، مولیان نشته دی او دا دین د ښځو د پاتې شو. زنانه لګیا دي په واتسپ باندې او دارنګه په فیسبوکونو باندې او پیجونه جوړ کړی دي، یو په لکونو په میلیونز باندې د هغې فالورز دی لګیا دي. موږ خلکو د دین ښایو. والله عالم په دې مسله باندې بیا به زه نه پوهېږم، یا به د هغې ته توجه نه وي. دغه زنانه دا تپوس پکار دی چې ته کله په امام پسې ولاړې، ته په تیزه باندې امین ولې نه شې ویلی؟ سړی ویلی شي ته نه شې ویلی، یا دا چې د امام کله خطا شي ته ورته په تیزه سبحان الله نه شې ویلی، نو سبحان الله ویل د په تیزه ناجایز دي. نو تقریر کول او بیا ناسته یو خلک ستا وضاحتونه اوري، او دا طریقې ټیک نه دي. دا د نبی علیه صلات وسلام دین دی او دقه دین دی. اگر چې موږ په عمل نشو کولی، کمزوري زموږ د بیا نور مسلم د دین هم دقه ده. لہذا په دې ورځو کې لوی عمل هم دا دی چې انشاءالله دا تکبیرات شروع دي، او دا د صحابه کرامو طریقه دا و. په کور کې به ویل، زه خو جایزه نه لم، خو تاسو نن چاو چا په کور کې زنانه ته ویل دي چې تکبیرات شروع دي وایي. څوک شته؟ ماشاءالله تقریبا داسې درېمه عیسا خو تقریبا په کور کې ویلې شوي دي. نو دا عمل پکار دی چې په دې کورونو کې دقه شانې جاري شي. زنانو ته وایو چې تاسو کله منځ وکئ هم تکبیرات وایئ، او اسیم چې ناسې تکبیرات وایي. دا کم تسبیحات ستاسو سره دي په لاسو کې، نو په دې به دغه تکبیرات ایسته وایي. د دې ورځو غوره اعمال هم دقه دي، او دا هغه تکبیرات دي چې دا حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله خپل زوی حضرت سیدنا اسماعیل علیه السلام علیه نو دا آواز هغه الله اکبر الله اکبر. ابراهیم علیه السلام چې کله خپل زوی راسملو، فلما اسلم وتله للجبین، کله چې دوانو غاړه کېښودله او دی کله راسملو او تابعدار شول د الله حکم دا، نو کله چې چوړکۍ د اسماعیل علیه السلام په دې مرۍ باندې راښکله، نو ابراهیم علیه السلام په تیز آواز ویل الله اکبر الله اکبر. اسماعیل علیه السلام په دې راضي و، هغه ورته ویل لا اله الا الله الله اکبر، لا اله الا الله الله اکبر. دا تکبیر د اسماعیل علیه السلام. او جبرئیل ویل چې الله اکبر ولله الحمد، الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیرات د دې دوه پیغمبرانو د دې فرشتي تکبیرات دي، دومره اوچت عمل دی. لہذا موږ چې دې ته راځي توجه وکړو او دا تکبیرات موږ شروع کړو. دا د دې ورځې غوره عمل دی.
د دې سره سره پرون د دې ټیمې د طرف نه بعضي جماعتونو د بعضي خطیبانو په نوم باندې لیټر باقاعده شوی ماتم د ډي سي دفتر نه یو کس راولېږو هغه کوم چې نوټیفیکیشن دی اگر زموږ جماعت پکې و نو دلته را مسلې نشته دی خو مسله بیانومه هغوی د امامانو دا مطالبه کړې وه چې دا د غټ اختر د قرباني شروع شولې نو غټ اختر د قرباني چې کله وشي او دا سرمنې چې کله ګراني بیا خو هر څوک یاره سرمن موږ راغونډو او چې کله ارزاني نو بیا تې ځان پټی را پټی بیا نالي اگر چې زمونږ د ریال خدمت داورونه خو کارزاني دي ما اخیستي دي او بیا په خپلو پیسو ښیګڼې دي ماته اندازه ده خو عام طور باندې خلک دا جوماتونو والا دي او که مدرسو والا دي کله چې ارزاني نو یې تپوس نه کوي چې ګراني بیا پسې ګرځي بار تقدیر خدا سرمنې چې کله ارزاني نو خلک بیا خرڅوي نه نو ځای په ځای باندې ګزار کړو د څښاو بویونه د هغې نه خېږي یو دا ډېر غلط عمل دی دویم نمبر دا چې دا کم د چا کله ایسې میسې ډېرې غوښې ډېرې بیا د دې لرو مرو پروا نه کوي بس ټول لرې ګزارلی یو څښابي کوي او چې کله بیا لګی نو بیا لرې هم صفا کوي کور ته وړي په دې وجه باندې دا لرې دام د دې غوا حصه ده ښه خبره دا ده چې دا ښه مزیدار صفا کا که په کور کې ځان له استعمالې کا که نه ستا په دې محله کې ډېر غریبانان خلک د هغوی لیولې خلک یې علي دا خو صفا لرې دی لہذا دا ښه په صحیح طریقه باندې صفا کول یا په کور کې ځان له استعمال کا او که په کور کې نه استعمالې ستا په دې ګاونډ کې یو څه کال خو ماته اندازه ده بېشمارو خلکو قرباني ونه کړلې بېشمارو خلکو ډېر خلک داسې په روز کال په کور کې دوه قربانۍ کولې څه کله یو قرباني ونه کړله ځکه نشي کولی څاروي ګران دي د هغوی کرېولی که خلک یې په خوشحالۍ باندې علي خو درېیمه خبره ده چې دا لرې کوم سړی صفا کړي دا کلمي ملمې صفا کړي یا که کلمې نه صفا کړي نو دا کوم د دې لرې دا دننه چې کوم ګند دی او دا په دې لارو کې پراته او په دې کوڅو کې پراته د کلو په دې منځ کې ډېرانونو باندې پراته او دا بویونه څو ورځو پورې بیایي څو ورځو پورې خلکو ته بیا کنزل کې خیرې ورته کوي الله دې داسې کا دا قرباني دې ولې کوله نو تاسو په 40,000 باندې په 50,000 باندې په 60,000 باندې ځان له یوه حصه اخلئ او د هغې دپاره ګاډی کول او د هغې دپاره اهتمام کول نو دا نشو کولی چې په دغه ورځ باندې یو کس ته 1,000 روپۍ ورکړه 1,000 روپۍ یاره دا 1,000 روپۍ والا ډېر غریبانان دي که نه داسې وکړي چېره دا سامان دی په ټرالۍ کې والا پلانې کندې ته ور واچوه یا یو ډوغلې وله وکنه او په دې کې دا ګڼ ور واچوه او دا پټ که نو 1,000 روپۍ ورکړه که نه ته 50 روپۍ باندې ځان قرباني کولی شي نو په 1,000 روپۍ باندې وله کنده وکړه نو دا به ور واچوي نو خلکو به تکلیف نه ورکوي تاسو یقین وکړئ کله چې بیا باران وشي باران خاص کر که نه دا څو ورځو پورې بلکې د هفتې پورې په دې ټول علاقه کې یو تعفني یسخا بوی پکې سمیل پکې وي سړی بیا عبادت مزه نه ورکوي خوب پکې نه کېږي لہذا زما درخواست دا دی چې کم دا قرباني موږ د سبا نه کم کوو د دې شي پکې ډېر زیات خیال موږ وساتو د هغې سره سره دا غوښه ده که نه غوښه واسې هم لکه په ژمي کې هم څښا کېږي په دې اوړي کې خو که سړی غوښه داسې کېږي یو ګنټه پې تېرې شي نور کولې کې څښا بوی نه کوي دې نه خلک اکثر دا کلمه راوالي ګزارې کوي او دغه شان یادې سي بعضې پیسونه ګزار کړي په دیوال پسې نښتې یو ځای بل ځای پسې که پیشوګان راله ویوړه خو ټیک ده که پیشوګان را نه شي دا هم بیا ډېر ګنده بوی نه کوي لہذا سوچ سمجھ کر چې موږ قربانیانې وکړو دا کوم چې ګند دی کوم لرې سوپرې دي کومې کلمې دي دا پیسې طریقه باندې یا سړی ځان له صفا کړي او که نشي صفا کولی نو ښه خبرداره چې بیا وله سړی یو کنده وکني ډوغلی وله وکني او دا په دې کې ور واچوي انشاءالله په دې کې به ډېر لوی خیر د دې سره سره بله یو ضروري خبره هغه دا ده چې د قربانۍ دا کم غوښه موږ ته میلاو شي د قربانۍ اصل مقصود څه شی دی د قربانۍ اصل مقصود په قربانۍ کې اصل مقصود دی اراقة الدم وینه بیول څنګه د چوړکۍ په څاروي باندې راښکله او دا وینه وبهېدله بس تا قرباني وشوله لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ستا په دې غوښه باندې هم الله څه نه کوي الله ته ستا دا غوښه هم نه رسېږي او دا وینې ورته هم نه رسېږي ولکن یناله التقوا منکم لیکن تقوا رسېږي اخلاص دا قرباني ته په کم نیت باندې کې دا تر دې دپاره کې چې الله رانه خوشحاله شي او که دې قربانۍ باندې ستا نیت دا دی چې زما په کور کې غوښې وشي یا زما دا ګاونډي دی دا به و چې دومره کمزوری دی چې قرباني مو نه کړله زمونږ په هدایه کې یو مسله ده فقه حنفي په دې کتاب کې هدایه کې یو مسله ده وی که وو کسانو قربانی کړی ده د خبر ښه په غور باندې واورئ انتهایی اهم مسله وو کسان دي په شریکه باندې غوا یا اوښه لاله کړې ده د شپږو کسانو نیت بالکل ټیک دی چې د هغوی مقصد دی چې موږ په دې باندې د الله رضا حاصل کړو خو په دې شپږو کسانو نه پس دا اووم کس چې دی د هغه اراده د غوښې ده په دې وجه به قرباني کړې ده چېرې که بالفرض زه قرباني ونه کړم نو زما د بچي به څه خوري یا مال به څوک یا رالیږي یا به نه رالیږي نو دا په دې نیت باندې قرباني کوي
چې دا د غوښې مرید دی غوښه اخلي رسول نو دا مسله فقهاو لیکلې ده چې د یو کس قرباني هم ونه شوله د باقي شپږو کسانو اراده کټي کم وانه ته برابر وو خو د شپږو کسانو قرباني هم ونه شوله ولې د یو کس په نیت کې فساد دی د هغې وجه دا ده چې دا وینه تویول دې ته موږ قربت وایو عبادت ورته وایو والقربة لا تتجزا دا زمونږ هدایي لیکلې ده د عبادت نیمیږي نه یعنی داسې نشي کېدی چې د دې څاروي نه دا کم یو جیک یا دوه جیکه وینه لاړله چې په دې کې د یو کس پیسه کې څومره وینه وبهېدله یا د شپږو کسانو پیسه کې څومره وینه وبهېدله دا عبادت او دا وینه نه تقسیمیږي په دې وجه باندې دا خبر موږ په تېره جمعه کې هم کړې وه چې کله هم سړی شریک قرباني اخلي نو په شریک قربانۍ کې به دا اطمینان کوي چې زما دا ملګری دا په کم نیت باندې زما څخه قرباني اخلي لہذا ټول به خپل نیتونه دا به حاضرو ټول به خپل نیتونه به حاضرو او په دې قرباني کې بیا خبره ده مستحب مسلې بیانوم دا لازمي نه دي چې کله سړی قرباني کې پکار چې په خپل باندې حلاله کې بیل فرض کدا په خپل باندې ذبح کولای شي که په خپل نشي کولای نو کم از کم بیا خپل قرباني ته ودرېدل پکار دي خپل قرباني ته ودرېدل دا څه نه چې را بزا کوي موږ وزګار نه یو عام در باندې دا کمالدار خلک هغه ته هغه پروام نه کوي او خبرې کې مدسنه نه او نو تراوزی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله قربانی کوله حضرت فاطمه تی ول قومي پاسېګا وشهدي اضحیتک پاسېګا خپل قربانی ته ودرېګا نبی علیہ السلام لور ته ویلو پاسېګا او خپل قربانی ته حاضر شه هغه ته ودرېګا چې ستا په مخ کې هغه لاله شي نو په کار دار چې سړی په خپل باندې قربانی وکړي که په خپل نشي کولای چې بیا ته ودرېږي چې دا وته ګوري او د دسترګو مخ ته چې کله دا قربانی حلالېږي نو دا عبادت دی په دې کې لوی ثواب دی دا مسله ده غیر ضروری تاخير نه کول بکار پدې کې د غوخه سره به سړی سکے د غوخه سره د غوخه په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیمنګ ته نه دی ویلي چاره دا سو کې په دی باندې البته فقها دا خبره کوي چې دا غوخه چې د قرباني دا غوخه د نو پدې کې پکار دی چې دا درې سلس دی جوړ کی درې سلسا مطلب درې سي کول پکار دی یو یې ساغه د سړی رشتہ دار راځي ملګری راځي گاونډیان دي چې دا کوئی څه پکې وي زه خبر د گاونډیان دي چې دم پکې ضروری نه چې چانه د کړه غیله ورکه چا کړی دم ورکولې شو ورلا استا ملګری قرباني کړل ته ول بیا مخه لګي دا خو تحفه ده هدیه ده په دې کې تصدق هم ده چې دا نیت د خیرات پکې موګي او د صدقې نه تو دا یو قسم ستا هبه د تحفه هم ده په دې کې سره تحفه ورکولې شي نه یو صدا سره چې په دې کې سره د خپل خپلوانو د ملګرو د رشتہ دارو د گاونډیانو یې سوګي دوه میسدار چې هغه ځان په کور کې استعمال کی به د اورز دوه کې دوه درې ورځې سړی ځان لخوري او درې میسدار چې پاغه کې سړی ادخار او ازدخار کې سړی ځان لکی دي پرچ کې ځان لګ دي په خوا به خلکو وخی وچولې دی ایام التشریق ته په دی وجم ایام التشریق وی تشریق معنا خپل غوخي نور ته خورول او وچول یو معنی دا نو ایام التشریق ته ایام التشریق په دی وجبانه وی چې پاغه وخت کې به خلکو خپل غوخي وچول نور ته به خودلې تشمیس به کو مشمس به ګرځولې نو دا غوخه به نور ته کې خودلې دا به وچ شولې او بیا په کور کې سپرته وي زوړندې به وي چې کله به غختل نو هغه به ځان له بخولې اوس خو چونګې فریجونه راغلي دي فریزر راغلي دي سلاجه راغلي دي نو په سلاجه کې ځان له غوخه خودل جایز دي ګناه نه ده بعض علما په دې باندې رد کوي چاره غوخه په فریجونو کې تاسو خودلې دي ټول خلکو لور کې نه نه درې وړه جایز دي درې واړه ځان له مخره گاونډیانو لم ورکا خپلوانو لم ورکا درې مې ځان لکې دوا کمیاشه ساتي او کشلو زي ساتي او کدوم مې شستا غوخه ده چې کنه خرابي ټول مر خرزان لا سګونه پدې کې نشته ره ازدخار نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کنه وي چې مخکې ما تاسو من کول چې د قرباني غوخي اخري كنت نهيتكم عن اكل لحوم الاضاحي ما به تاسو ابتدا کې من کول چې می خوري خلق له ورګي وس فكلوا منها وادخروا ځان لم تخوري او ځان لکې دی ذخیره کوي سګونه پدې کې نشته ره البته دغه خلکو به خصوصي خیال ساتل پکار دي خصوصي خیال ساتل چې هغه کړه نشته ده نو ظاهر خبر ده دا یو نیک جذبه ده د اسلام جذبه ده چې منګه کوم خلکو قرباني نه کړي خاص کر دغه په دې کې سو هغه خلکو له بګه منګه وخت ورکو په دې خوشاله کې به زمنګ سره هغه هم شریک شي د خوشاله کې به خلک زمنګ سره شریک شي او د دې سره سره یو خبره ضروری خبره غدا ده چې په دې حالاتو کې نندا عربی ورځ زمنګا او سعودي عرب کې نن یوم النهر دی خلیج ملکونو کې یوم النهر دی الته د غټ اختر ورځ ده د غټ اختر دا ورځ ده په فلسطین کې نن ده په غزه کې الته نن د غټ اختر ورځ ده خو هغه څنګه اختر وکړو تاسو وکتل
زمونږ چې دا کم سړی ډېر زیات تعلیم یافته کنه دا د امریکا ورته داسې بالکل دا ورته یو خدای ښکاره کېږي چې امریکا خو سم خلک دی او دا خو د سپوم خیال ساتي او دا خو د پیشوګانو خیال ساتي او دا خو د غویانو خیال ساتي. دا امریکا دا موږ ته بالکل په دې سر باندې موږ داسې سوره کړې ده چې موږ ته د مکې نه محترم ښکاره کېږي. خو تاسو وکتل ابل ورځ چې د غزه په باره کې د جنګبندۍ خبره کله کېدله چې په هغې کې 15 ملکونه واورئ خلک هم چې د امریکې نه متاثر خلک یې هغه امریکې ته چې تاسو د مکې او د مدینې نه اوچت نظر کوئ هغه خلک په دې خبره باندې ځان پوهه کوي چې 15 ملکونه کله راجمع شول او هغوی په سلامتي کونسل کې کله ووټینګ کوو چې په غزه کې دا کم جارحیت دی، کم وحشت دی، کم درندتوب دی، کم حیوانیت دی چې څلور طرف نه هغه مکمل په حصار کې ده، نه د هغوی نه بار څوک وتی شي نه ورته دننه تعاون تلی شي. د لوږې د لاسه د تندې د لاسه تباه و برباد شو، بمباري پې د پاسه کېږي، بجلي هلته نشته دی. څه صورتحال دی دا بجلي چې 2 منټه دپاره بندې شي ما ورته وخت نشو تېرولی. نه هغه ووټینګ چې کله وشو 14 ملکونو بشمول پاکستان 14 ملکونو دا خبره وکړله 14 ملکونو مسلمانان هم او کفار هم چې په غزه کې ډېر لوی درندګي ده او دا جارحیت ختمول پکار دي او دا سیز فایر پکار دی، جنگ بندی پکار ده او غزه کولا وهل پکار دي چې کوم خلکو مساعده او تعاون لګلې دي چې دا مال دنه لال شي. یعنی 2 میاشتې وشولې تقریبا ډېر وخت وشو چې د بهر نه ټرکونه تللی دي او قسم تعاونونه تللی دي او د غزې نه بار ولال دي دنې نه پرېږدي. نو هغوی وویل چېره دا تاسو دا پلونه ملونه او دا لارې کولاو کوي چې دا مال دنه لال شي او د خلکو ته د تعاون ورسېږي. د دې زمانې غټ فرعون، غټ شیطان، غټ فرعون او غټ ابو جهل ډونلډ ټرمپ او هغه امریکې هغه شی وټوکو ویل چې نه په غزه کې جنګ بندي نه کول پکار او هغه چې کله دا مسله ویټو کړله نو حق باندې فیصله وشوله او په غزه کې نن د اختر ورځ ده او هلته بېګا بمباري شوې د خلک پکې د روزانه په بنیاد باندې خلک په هغې کې شهیدان کېږي. سبا به ما او تا کېنو یو کور ته به یعنې 50 کیلو 40 کیلو 30 کیلو غوښې به ځي او د هغوی په کور کې اوړه نشته دی، د هغوی په کور کې دال نشته دی، د هغوی په کور کې چیني نشته دی، د هغوی په کور کې اوبه نشته دی او نن زموږ نوجوانان هغه لګیا دي وچار امریکا. بدقسمتۍ نه زمونږ د دې پاکستان کټپوتلی وزیر اعظم سے شهباز شریف چې هغه راولګېدو هغه وویلو چې ډونلډ ټرمپ چې کوم دی نو دا د امن سفیر دی، د امن پیغمبر دی او دنیا له امن ورکو. زه نه پوهېږم چې دا شهباز شریف به دنیا د خپل کور ته وایي دا رایون چې د هغوی کوم ځای دی جاتی عمره غالبا د هغوی ځای دې ځای ته به دنیا وایي که څه ته به دنیا وایي دا چې دنیا له امن ورکو. څه امن دنیا له ورکو؟ دا امن دنیا له ورکو چې په غزه کې په غزه کې دا کم خلک دی دا 25-30 لاک خلک د هغوی ماشومان د چنچڼو او د کوترو او د غواګانو د بیزو د چرګانو په شان علالیږي وایي امریکې او ډونلډ ټرمپ دنیا نه امن ورکو. څه امن یې وله ورکو؟ والله علم خو ته وزیر اعظم کړی د پاکستان د خلکو په سټونو باندې په زور کې نه ولې دا کار یې کړی دی ته ورته قابل قبولې. زه داسې د سیاسي وابستګۍ په بنیاد د خبره نه کومه، زه دا خبره کوم چې د ده په دې سترګو باندې دا کمې پټۍ لګېدلې دي. یعنې د غزې دا بچي دا زموږ بچي نه دي، دا زموږ ورونه نه دي. انما المؤمنون اخوة او پرون غالبا پرون دی ابل پرون دی غالبا چې کله د امریکې 249 یوم ازادي ده او هغې د پاکستان چې چالم دعوت ورکړی دی هغه ټول خلک تللی دی. ما پرون باقاعده منصورې ته ټلیفون وکړو چې په دې پروګرام کې حافظ نیمورمان صاحب نشته او په دې پروګرام کې سراج الحق صاحب نشته. مېل دوی له دعوت نه ورکړی او که دا څنګه نه دي تلي او دغه ځای نه کوم چې سیمولق شرپاو صاحب کوم چې د حافظ نیمورمان صاحب سیکرټري دی ما ته ویل چې موږ ته دعوت میلاو و. حافظ نیمورمان صاحب ویل چې هغه ځای زه نشم تللی په کوم ځای کې چې زما بچي خلک په غزه فلسطین کې وژني. دا د دې امت حقیقي لیډران دي، حقیقي دا خلک د دې امت ترجمانی کولی شي. زه نه کوم سیاسي خبرې جمعې ورځ ده خو زموږ دا زړه درد کوي درد چې دا خلک څنګه هلته تللی دی یو دی یو بل نه مخکې کېږي او چې امریکا مرد آباد او بیا چې هغه ځای کې ټول سجدریز کېږي ورته. په دې وجه باندې ما دې اختر له ما جامې نه دي جوړې کړي، په دې وجه باندې چې ما ته مناسب نه ښکاري زه به د اختر پر ورځ باندې جامې اغوندمه نه وي چې په غزه فلسطین کې کوم صورتحال روان دی. دومره به زموږ پر زړه کې درد نه راځي چې هغه ځای کې څه روان دي. ساري منګه کینو ما د زړه غزې په باره کې زه خبر یم زول الحمدلله ډونیشنز لګم ټیم په ټیم باندې د هغې خلکو وایي چې موږ د ورځې یو ټیم روټۍ خورو یو ټیم روټۍ
د ماسپښین د مازدیګر په میز کې روټۍ خوري او که چېرته په دې دوران کې څوک د کور نه بار لاړو واپس چې راځي خوراک ورته ختم شوی نه میلاویږي ورته په کور کې چې څوک لس منټه لیټ شو خوراک نه سبا دغه ټیم پورې به دا نار ناست موږ درې ټیمه خوراک د غواګانو په شان خوراکونه کوو پروا زمونږ نشته دی او بیا هغه د پاکستان څوک د قومیت نه متاثر خلک او څوک د سیکولریزم نه متاثر خلک هغه لګیا دي او په دې باندې خبرې دي تاسو غزول یادوي تاسو ولې فلسطین یادوي ما ته په دې ته سیاست کې زه الیکشن ته ودرېږم چې په دې سیاست کومه زه خو سرکاري نوکر یم زه خو سیاست نشم کولی وایي ته په دې سیاست کې جمعې په ورځ باندې دا خبرې کوې په دې د چا زړه چې وي نن دې د هغې زړه چې څوک ما پسې په دې وجمون نه کوي نه لګي راپسې مونځو د غزې دپاره خبره کوم فلسطین دپاره خبره کوم دا زه د ایمان حصه ګڼم دا ما ته د ایمان حصه ښکاره کېږي د غزې دپاره د فلسطین دپاره او د خپل ملک دپاره اواز اوچتول دا څه ګناه خبره نه ده او د انسان زړه په دې باندې زخمي شوی دی په دې وجه باندې عزتمندو په دې ورځو کې یا خو که د چا مالي تعاون وس کېږي مالي تعاون ورسره کوئ که د چا نه کي کم از کم زړه کې ورې درد هغې خلکو دپاره وساتئ ښه دا ډېر مظلوم خلک دی او د قیامت پر ورځ باندې که بالفرض موږ د نبي علیه صلات وسلام د لاس نه د کوثر جام اخلو که نه بالو الو به که نه بالو په دې امید یو که نه چې د قیامت پر ورځ باندې به رسول الله په حوض کوثر باندې ولاړي ابو بکر صدیق به ورسره صحابه کرام به ورسره موږ به ځو د نبي علیه صلات وسلام نه به د کوثر جام اخلو نو که دغه پیغمبر نه دا تپوس وکړي چې ما خو تاسو ته ویلو چې انما المؤمنون اخوة المسلم اخو المسلم مسلمان د مسلمان رور دی نو تا دغه مسلمان دپاره اواز اوچت کړی دغه مسلمان سره تعاون کړو دغه مسلمان په غم باندې خفه شوی وي دغه مسلمان په دک درد کې ته شریک وي او که په هغه ورځ باندې زما او ستا نه انکار وکړي د کوثر دا جام نه راکړي نو په کومه سترګو مخ کېږي ورسره نو کم از کم چې په زړه کې درد ورسره وساتو درد نور خیر دی که تعاون نشو کولی لازمي نه دی چې هر سړی د تعاون وکړي څوک به تعاون کولی شي څوک به دعاګانې کولی شي څوک په زړه کې به جذبې ساتلی شي نو په دې ورځ باندې او خاص کر سبا ورځ ده انشاءالله زه به هلته اعلان هم کومه په هغه عیدګاه کې چې د غزې دپاره دا ځل موږ ښه ډېر فنډینګ وکړو ځان سره پیسې ویسي انشاءالله اعلان به کوو هغه ځای کې تعاون وکړي د هغوی سره بالفرض که تاسو نور د چا څه زره آیي دا ضروري چې تاسو خامخا ماله راکړئ خدمت لی ورکوئ یا بل له ورکوئ چې تاسو په چا باندې اعتمادي په څه نه څه شکل کې دا پیسې هلته ولېږئ تاسو په دې وجه باندې دې ورځو کې علماء کرامو دا خبره کړې وه چې خیر دی که څوک درې قرباني کوي نو دوه ځان له وکوي دا یو هلته ولېږي زموږ ملګری دی مولانا وحید الله صاحب د دیر دی نو بله ورځ هغوی تنظام کړی اگر چې اوس خو ورځې لاړلې ویل که څوک بالفرض هلته کې قرباني لیږي نو هغوی دا تنظام کړی نو بنګ دې پیسې راکړي 25,000 روپۍ د هغوی طریقه کار دا و چې موږ به په کراچۍ کې قربانیانې وکړو په کراچۍ کې هلته یې نه لیږو ځکه هلته تللی نه شي او دا غوښې هلته موږ د چا سره خبره کړله دا به له موږ محفوظ کو پریژنو کې او چې کله دا بارډر کولاو شو بیا به له موږ لیږو نو هغه انتظام هم خلکو کړی د هغې خو اوس ټایم لاړ اوس خو نه کېږي بهر تقدیر چا څومره وس کېږي تعاون سره وکړي الله رب العالمین دې موږ د عمل توفیق راکړي او الله د امت یو ځل بیا را بیدار کړي د دې غزې د مسلمانانو او د فلسطین د مسلمانانو سره تعاون وکړي او د هغې دپاره آواز اوچت کړي ها وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله صحبه اجمعین دعا اعلانونه دی یو اعلان خو سبا د اختر ورځ ده او د اختر ورځ زما خو خپل شوق دا چې خو وختي دا مونځ شي خو ستاسو د بند کړه شي دا جبا د ستاسو جون کې ټول علاقې یو